مقدمتون، هذه مقدمتون، دا یو حد پوری مقدمه ده چې دا موقوف علی ده لپاره د شروع کو مقصد منطقي کې، یعنی منطق چې کوم مقصد ده چې هغه کاسب تصوری ده، یعنی باس تعریف ده چې دې سره سره حاصلې کسب کوي، تصور د ماهیاتو، مفرداتو، مرکباتو ناقصو. ایو کاسب تصدیقی ده، یعنی هغه دلیل ده چې دې سره سره حاصلې تصدیق په مسائلو چې نظری مسائل هغه من سره تصدیق حاصلې. بس منطق کې دا مقصد شو. یو کاسب تصوری یعنی هغه شای چې دې سره سره کسب کوي تصور د ماهیاتو. ماهیت شي ته وایي چې کوم مجهول شای هغه حاصله په تعریف، دا کاسب ده. تعریف هادي رسمي شي اکله کاسب تصدیقی، یعنی دا څه شای چې هغه سره سره حاصلې تصدیق په مسائل او نظریو. نظری مسائل خو جهان په ډکتا، هر کتاب نسا نظری مسائل نه ډکتا. کفی کدا کو اصولی کدا چار شاید ټول نظری مسائل دي. هغه باندې سره دلیل قائم دی، دلیل طریقې زده کوي. دا مقدمه ده چې دا مقصد ته فائدہ ورکړي، یا مقصد پر موقوف علی دی، موقوف علی دی نه دا مقدمه العلم، یا مقصد ته فائدہ رسي دا مقدمه الكتاب قبل ورج مویله. اوس دې باندې سوال ده چې دا څنګه تعبیر وکړو چې دا مقدمه بیانو، مقصد پر یو مقدمه بیانو چې مقصد ته فائدہ ورکړي، مقصد پر موقوف علی دی. نظام ته مقتضا سے بیان کیا چې علم تقسیم تصور تصدیق ده. مطلق علم دو قسمه ده، یو تصور تصدیق او د علم تعریف منتکه. دا هونه مقدمه کو تعریف ته منطق ته چې منطق تعریف ته وکړي، منطق موضوع بیان کړي، منطق غرض بیان کړي. دا مقدمه ده. دا مقصد ته فائدہ ورکړي یا مقصد پر موقوف علی ده. او دا چې موږ ته بیانې مقدمه کې په دا څه بیان کړي چې علم دوه قسمه ده. مطلق علم تصوری کله تصدیقی. دا رنګ ته وایي چې مطلق علم تعریف څه ده. حاضرین در مدرک لکوری سره دی وو ته دا بیانات مونږ ته کوي. دا غوڼه مقدمه خدا دا چې منطق کتاب ده چې منطق تعریف مونږ ته وکړي، منطق موضوع مونږ ته بیان کړي، منطق غرض مونږ ته بیان کړي. دا مقدمه ده. دا مقصد ته فائدہ مرسي، مقصد پر موقوف علی دی یو حد پورې، او تا موقوف علی معنی بیان کړي. مخکې چې موقوف علی کله اذا وجد فوجد، کله موقوف علی لولاه لم تنعی. ان کله دا چې موقوف علی چې خالی وجودان فائدہ ورکړي، کله دا چې موقوف علی چې وجودان آدم دواړه علت تامي. که مقدمه مقصد وي، که مقدمه نه مقصد بني، وجودان علت آدمان علت. چې تصور د فن ده، منطق تصور بیا که په تعریف حاصله چې پارچه حاصله، یو تصدیق ته په موضوع، یو تصدیق ته په غرض. دا درې علم دي. تصور د فن چار رنګ یا تحصیل ہے، تعریف سره حاصله یا بل طریقې سره، یا تا ته چوک وایي یا نه خو نه معلوم کې دا منطق ده. تصور د فن دا موقوف علی ده. که تصوری له شروع جایز ده، که تصور نه شروع ناجایز ده، ځکه چې بیا ورته مجهول کې شروع ناجایز ده. اکدا تصوری خو بیا شروع جایز ده. دا رنګه که تصدیق په موضوع باندې یا بتاو علی شروع علی وجه البصیرتی، لکه موضوع سره بتا په مسائل باندې تصدیقی، ام مسائل بتا په ممتازی. چې
چې منطق دغه مسلو نه باس کوي چې موضوع دای نن بل علم نه تمیز راغی. تمیز په اعتبار د مسایلو او موضوع سره نو چې ته تصدیق په موضوع کې نو تاسو سره د دې مسایلو د منطق تمیز راغی نو تا ولا شروع علی وجه البصیرت تا ولې مسایلو ته خبردار یې اګه موضوع باندې تصدیق نه بیا لا علی وجه البصیرت تا درې کتا غرض باندې تصدیقی چې اسمت ذهن غلطیانه په تعریف او په دلیل کې دا غرض دی منطق تا نو کتا تصدیقی په اسمت ذهن چې ذهن بچ کې غلطیانه په تعریف او په دلیل کې به بتا والا شروع کې کمالي چې کله به شوقي کنه دا ډېر غټ غرض ده نو به شوقي به بتا والا شروع ولا وجه البصیرت الکامله کتا تصدیق په غرض نه به شوق نه به کمال پر شروع کړي نو شروع ولا وجه البصیرت الکامله دا موقوف ته په تصور دی فن تعریف نه تصدیق بالموضوع تصدیق بالغرض کدا درې وړي شروع علی وجه البصیرت الکامله بوي کدا درې وړه نه شروع علی وجه البصیرت الکامله بنئ دا مقدمه العلم ده دا موقوف علی ده وجودنا آدمان ایو مقدمه الکتاب تاویل چې مقصد ته فائدہ رسي پیدا تعریف او موضوع غرض دام کې دی شي نور مباحث هم کې دی شي یعنی الفاظ دی تعریف موضوع الالفاظ غرض الالفاظ دا مقصد ته فائدہ رسي دین علاوه شرافت دی علم مرتبه دی علم درجه دی علم دا مقصد ته فائدہ رسي دا مقدمه ده نو مقدمه ہمارا دے موقوف علیہ سره ده وجودنا آدمان چې وجودنا موقوف علیہ آدمان موقوف علیہ کیا مقصد ته فائدہ رسي نه دا خو منطق تعریف چې ته منطق تصور وکې په تعریف یا په بلې طریقې یا تصدیق په موضوع کې د منطق یا تصدیق په غرض د منطق کې دا موقوف علیہ ده دا خونه موقوف علیہ چې تکم بیان کړي چې علم تقسیم کړي تصور تصدیق ته مطلق علم او د علم تعریف کوي مطلق علم منطق سره څه تعلق نشته نو عنوان مخالف ته معنون نه عنوان دی مقدمه دا بیان دی مقدمه ته مونږ نه کوي او لازم د اشتغال به مالا یعنی چې علم تعریف کیا مطلق علم او علم تقسیم کیا تصور تصدیق تا جواب دادا چې نه دا مقدمه ده کنه څنګه مقدمه ده ځکه مقصود مقدمه دلته دادا چې ته منطق تصور حاصل کې تا تصور په تعریف هم حاصلېږي په نور افراد حاصلېږي یعنی تعریف ته منطق سره تصور حاصل غرض د منطق ذکر تصدیق په غرض وکي ا تصدیق په موضوع کې د منطق دا تعریف علم یعنی تصور چې په تعریف حاصله دا تصدیق په غرض د منطق دا موقوف ته په اثبات حاجت ال منطق چې تا منطق ته حاجت کړه بیا ټیک ته حاجت ته منطق ته بیا تعریف کوي غرض بیان نه ځکه کوم شي ته حاجت هغه لابدی د تعریف نه غرض نه چې حاجت ته بیا تعریف غرض نه غواړي دا فضول کار ده چې حاجت ته بیا تعریف موضوع غرض بیان نه او حاجت منطقي دا موقوف ته په مقدمات خمسه و منطق ته چې حاجت ثابتیا دا پیزو مقدمات باندې موقوف ده اوله مقدمه تقسیم دی علم د تصور تصدیق ده مطلق علم چې تقسیمات تصور تصدیق ځکه چې علم منقسم تصور تصدیق ده تصور تصدیق پر به وجودي اګه علم نه منقسم تصور تصدیق ده بیا تصور تصدیق پر سره وجودم نشته بیا منطق لغوه ده ځکه منطق او تصورات تصدیقات بیانوي تصور تصدیق پر وجود نشته بیا
علم نه منقسم تصور تصدیق ده. نو منطق لغوه، لہذا منطق ته حاجت موقوف ته پدې چې علم منقسم کې تصور تصدیق ته دا ثابته کې چې علم دوه قسمه ده، یو تصور یو تصدیق، او تعریفات په راځي تصور تصدیق. دوه دا چې هر واحد ته منقسم کې بدی نظری ته، بعض بدی بعض نظری، نو تصورات بعض بدی هغه نه تعریف جوړ کې جن فصل خاصار جام، بعض نظری اب فاصل کې چې تصور د مجهول ده. تصدیقات بعض بدی هغه نه دلیل جوړ کې په یوه قضیه تصدیق په بلې قضیه تصدیق دا بدی هي بدیات نه دلیل جوړه. ا تصدیق په نظریات واصله همیشه دا واقع دا څه ده چې تعریف پکې به مجهول حاصله، دلیل به جوړه به مجهول تصدیقی حاصله. تعریف او بدیات نه جوړه، تصورات او بدیاونه، دلیل به تصدیقات او بدیاونه جوړه. یعنی مسائل چې تا تصدیق کو لکالم متغیر، هر متغیر حادث دا تصدیقات بدی دي. دینه باسره تصدیق نظری چل عالم حادثون. مثال پتاو دا چې ټول کتابونه دا نه ډکتي. اوس کټول تصورات بدی، ټول تصدیقات بدی، له منطق ته ضرورت نشته. ولې ټول تصورات بدی تعریف په جوړ کې بدیاتونه، ټول تصدیقات بدی په مسائلو دلیل په جوړ کې چې د پاره جوړه نظری خو نشته. ټول تصورات بدی دي نو خالی تعریف ته جوړ کړ، ټول تصدیقات بدی دي خالی دلیل ته جوړ کړ، بدیاتونه دلیل جوړيږي. خاصه د پاره جوړ کړ، مجهول خو نشته. نظر خوشتانه په دنیا کې یو مسله نظری نشته، ان یو ماهیت نظری ده چې په ځکه دیو چې منطق ته ضرورت نه راغله. نو کټول تصورات بدی تعریفات په جوړه، کټول تصدیقات بدی یعنی تصدیق په مسائلو په دلایل په جوړه، خو به فائدې ځکه نظری نشته بیا چې په ځکه په منطق بیا لغوه. ا کټول تصورات نظری بیا دور تسلسل ده، ځکه یو تصور نظری ده، مثلا انسان تصور نظری ده، او دس تصور نظری ده، زکات تصور نظری ده، واقعا هر ماهیت تصور نظری ده، حج تصور نظری ده. چا باندې اچي لکه تعریف باندې، ا تعریف هم تصور ده، ها بیا نظری ده. بیا اول ناسیله دور قبل تعریف نه اصله نور اجزاونه، بیا نور اجزا هم تعریف تا تصورات دي کنه. اب بیا نظری بیا اصله واپس ګرځي دور مخ باندې تسلسل. یا ټول تصدیقات نظری نوې مسئله باندې تصدیق نظری ده، ته دلیل نه اصله. دلیل هم مقدمات دي کنه، هم تصدیقات دي، نظری دي. دا نظری یو نظری په بل نظری موقوف. اوس هغه تصدیقات نظری چې مقدمات باندې تا تصدیق ته د قیاس بیا نظری دي. ولنا چې دور ک نورو مقدمات نه اصله، نور تصدیقات نه اصله، بیا نور تصدیقات بیا نظری دي. بیا نور نه اصله، نور بیا نور نه اصله. یعنی تصدیقات په مقدماتو خالی تصدیق نه هونه اصلي، او تصدیق په مسئله کې هغه نه مقیاس جوړه، بل تصدیق په ناسیله وها کذا. نو لازم څه دور تسلسل مال نو چې تصورات تصدیقات ټول نظری دا محال نو منطق محال. منطق ته ضرورت سره ده، ځکه چې منطق جوړه اته تصورات نظری نظریات ناسیله، تصدیقات نظری تصدیقات نظری په دور تسلسل تر باندې راځي. نو منطق کې خدا ور تسلسل ده، ولی یو نظری باطله بل نظری نه، بل باطله بل نه، بل نه، په دور تسلسل تر باندې راځي. دور تسلسل محال نو منطق محال. ولی منطق مقصد خو تعریف او دلیل ده، او تعریف تصوراتونه جوړيږي، تصدیق دلیل تصدیقاتونه جوړيږي، او تصورات ټول نظری تصدیقات ټول نظری. نو یو تصور نظری چې بل تعریف نه اصله تصورات دي نظری، چې بل نه اصله تصورات دي نظری. دا چې تصدیق په مسئله نظری چې بل دلیل نه اصله تصدیقات نظری. چې کاکه مسئله دي قضایا دي کنه بیا نظری. اول نه اصله دور په موجه تسلسل
دو تسلسل محال نو تحصیل دی تصور یا دی تصدیق محال نو منطق محال. منطق پر سره وجود نشته ٹھیک ہے. دو تسلسل ده دیو جن دا وته معنی چې بعض تصورات بدی بعض نظری بعض تصدیقات بدی بعض نظری. نو تصورات بدیونه به تعریف جوړه التصور د ماهیات نظریه او فاصله لکه وان ناتیک نه تعریف جوړ کې دا بدی وي. التصور د انسان نظری دا او بس دکې خوا کزا مسئلے فرضیت صلات فاصله دلیل نه چې صلات مامور بی دا هر مامور بی فرض دا فرض ده. نو تصدیقات په مسائلو کې نو تصدیق په نتیجه حاصله چې صلات فرض ده. خوا کزا حج فرض ده یا دارنګه حج تصور وکړه په تعریف باندې چې دا نیت تا احرام دا طواف دا او وقوف بالعرفه دا تصور دا تصورات کی عرفه وقوف تصور دا احرام تصور دا دارنګه طواف تصور دا مفردات دي کنه تصورات دي. دینه باطله حج نو بدیات نه باطله نظریات نو تصورات بدی هغه نه باطله تصور نظری تصدیقات بدی یعنی تصدیقات په قضایا او بدیهی او دینه به دلیل جوړه دینه باطله تصدیق په نظری یعنی تصدیق په قضیه او تصدیق په نتیجه نظری. اوس منطق ته ضرورت راغله ځکه بدیاتونه په نظریات حاصله نو چې بدیاتونه نظریات حاصله بس دا منطق ده. بدیاتونه به قانون جوړه نظری به په جوړ حاصله دا قوانین چې بدیاتونه جوړي بس دا منطق ده. ځکه منطق تعریفات دي کړه یا دلایل دي. اوس تعریف پچانه جوړه واجزاو بدیونه به جوړه دلیل بچانه جوړه او قضایو بدیونه به جوړه. یو مسائل د منطق دي دا په نظری دي په تعریف چې جوړه کوم اجزاونه هغه به دی وي. لکه ته او داس فرض ده دته دا ودا یا دا تصور ده چې او داس فرض ده هغه پر مخ کې تصورات ذکر کړه. تصورات کوم دي؟ فاغسلوا وجوهكم یو ایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین دا ټول تصورات دي کنه. دې تصوراتونه به تصور نظریه سره چې او داسته هکذا لہذا بعض بدی دي بعض نظری دي. بدیاتونه به ته جوړه نظر یعنی تعریف او دلیل. دغه بدیاتونه چې ته تعریف او دلیل جوړه دا منطق ده. چوک په فاصله مجاهل مجهولات په فاصله چې مایات نظری دي مسائل نظری دي. اوس یو قوانین منطقي دي په نظری دي یو د دې مصادیق دي. لکه تعریف په نظری ده حد چاته وي رسم چاته وي او حد چې ته جوړه حیواناتیک نه به جوړه کنه حیواناتیک بدی دي. دینه متاثله انسان واقع حیوان زایق دینه متاثله انسان. درې مدا چې نظری موقوف ته په نظر نظری دیته وای ما ترتب ولا نظر یعنی نظری تصور ده چې مرتب ده په نظر یعنی په تعریف یا نظری تصدیق ده په یوه مسئله مرتب ده په نظر یعنی په تصدیقات. نظر با تصدیقات کنه دلایل. نو نظری دیته وای چې موقوف په نظر یعنی تصور نظری چې موقوف ته په تعریف نظر ده. تصدیق نظری چې موقوف ته په دلیل نظر ده. نو نظری موقوف ته په نظر دا بل مقدمه ولیکن نظری نه موقوف په نظر اخی تصدیق نظر نه بغیر ته منطق ته ضرورت نشته ځکه منطق دې نظر ته وای کنه دا نظر چې دا په خپل منطق ده ځکه نظر تعریف او دلیل ته نظر وای. دا تعریف او دلیل ذکول اېدې قوانین بس دا منطق ده. نو نظری دې ته وای چې مرتب علی نظری یعنی تصوری نظری دا به نظر ناصله چې تعریفات دي. تصدیق نظری دا به نظر ناصله چې دلایل دي. اوس کا نظری نه مرتب علی نظر خو بیا منطق ته بیا ضرورت نشته ځکه منطق خو نظر ده. دا تعریف او دلیل دا نه منطق ته کنه دا تعریفات او دلایل بس دا منطق ته. دې قوانین زده کول دا منطق ته
څلورمه مقدمه ده چې قد یکو فی الخطا، په دې نظر کې غلطیا راځي. دا نظر چې ته جوړای یعنی تعریفات دلایل دې کې قد یکو فی الخطا، دې کې غلطیا راځي. دلیل څه ده؟ که غلطیا نه بیا خو به هر نظر صحیح، بیا چې هر نظر صحیح بیا خو به هر نظری صحیح، بیا چې هر نظر صحیح هر نظری صحیح. لما وقع اختلاف الارا، بیا اختلاف ولې د پر رایو کې رای منه داوا، څوک یو داوا کوي، څوک هغه نقیض داوا کوي، څوک یو دلیل وایي، څوک نقیض باندې دلیل وایي. نو نظری دې ته وایي چې مرتبه په نظر وقد یکو فی الخطا، دا بل مقدمه. کله په دې نظر کې غلطیا راځي، ولکه نظر کې غلطیا نه راځي به بهر تعریف ټکی هر دلیل، به بهر نظری ټکی. لما وقع اختلاف، به اختلاف ولې ده؟ به ته یو نظری مسله کې ازه بل کوم اختلافي پکې چې تا ولا ټیک ته نظری مسله ما ولا ټیک ته، به اختلاف چیرته؟ اختلاف په سیاست په فساد کې. لہذا قد یکو فی الخطا، کله په دې نظر کې غلطیا راځي. دې غلطیا رفع کولو لپاره یو قانون ته ضرورت ده چې دا غلطیا لري کې تعریف غلطیا لري کې دلیل غلطیا لري کې. وهو المنطق، دا منطق ته غلطیا خو بل لري کې د تعریفات او دلایل غلطیا بل لري کې چې غلطیا لري کې بس دا منطق ته نه چې تعریف ټیک جوړولای شي، دلیل صحیح جوړولای شي، بس دا منطق ته. بل مقدمه ده چې دا غلطیا چې په تعریف او په دلیل کې راځي، دا نه د طبيعي نه دا مفید دا معنا دا نظر چې د دانه د مفید قد یکو فی الخطا، دغه غلطیا راځي. ليس مفیدا ولا طبيعا، نه د په خپل مفید علت تام، انا د علت ناقص چې د مزاج انساني ورواغونې به پسه د علت ګرځي. النظر ليس مفید ولا طبيعي، نظر په خپل باندې چې واخلې دا نه علت تام د نتیجې ده، ان علت ناقص ده، بلکې دا نظر سره با قوانین معتبره پس به دا مفید ګرځي. چې قوانین نه پکې معتبر نو په خپل نظر نه علت تام ده نه علت ناقص ده. فلا بد من قانون، اوس قانون ته ضرورت چې دا نظر اصلاح وکي، تعریفات او دلایل اصلاح وکي. یو قانون ته ضرورت ده چې اصلاح وکي د تعریفات او دلایل. مطلق قانون ته ضرورت ده په معنا دی لولا لم تنع، یعنی یو قانون په کار ده چې دا تا تعریف ټکی دلیل ټکی چې هر نمونه قانوني چې هر چا جوړ کړای خو چې تا ول تعریف او دلیل ټکی نو مطلق قانون ته ضرورت ده په معنا دی لولا لم تنع. یعنی که مطلق قانون وي به تعریف او دلیل ټکی، اګه مطلق قانون نه به تعریف او دلیل نه ټکی. لہذا تعریف او دلیل اصلاح پکار ده په یو قانون مطلقاً قانوني چې تعریف او دلیل ټکی نو مطلق قانون ته ضرورت ده په معنا دی لولا ولم تنع. که مطلق قانون وی چې تعریف او دلیل ټکی بس بیا به نظر صحیح، که مطلق قانون نه چې تا تعریف او دلیل ټکی بیا نظر نه ده صحیح، بیا ته یو نظری نه سیاسي لوي. لہذا مطلق قانون ته ضرورت ده په معنا دی لولا ولم تنع. که مطلق قانوني بیا تعریف پټی کې دلیل پټی کې، که مطلق قانون نه به ونه فرد قانون ته ضرورت ده په معنا دی زوجه ده فوجه. دا مطلق قانون یو فرد منطقم ده، نو منطق فرد څه دی کلی قانون ا کلی چې لولا ولم تنع نو فرد به زوجه ده فوجه ده. کلی چې لولا ولم تنع یعنی مطلق یو قانون ته ضرورت ده چې دا ټول تعریف او دلیل ټکی. نو که مطلق قانوني اتا تعریف او دلیل بټی کی، که مطلق قانوني به تا تعریف او دلیل غلطي نو مطلق قانون ته ضرورت ته په معنا دی لولا ولم تنع. ا دې مطلق قانون یو فرد منطق ته دته ضرورت ته په معنا دی زوجه ده فوجه ده. کدا منطقي دا د مطلق قانون یو فرد ده
فوجدا یا بتاول تعریف او نظر او دلیل ټکی و الا که منطق نه بیا دا نه ضروري چې تا نظر او تعریف او دلیل دی غلطي کله چې بل قانون پیدا شي هغه ټکی اگر کتر نه بل قانون نشته لا د کلی قانون یو فرد موجود ده چې منطق ده ټیک ته منطق فرد ده د مطلقي قانون ته ضرورت ته په معنا دی لولا ولم ترا که مطلقي قانوني تعریف پټی کې دلیل که مطلقي قانوني به تعریف دلیل غلطي خو د مطلقي قانون یو فرد منطق هم ده د سره تعریفات کیږي دلایل نو چې کلی موقوف علی په معنا دی لولا ولم تنا نو فرد به موقوف علی په معنا دی زوجه ده په وجه چې کلی موقوف علی مطلقي قانون کاوی اصلاح بوی د نظر کا نه به اصلاح نه ادا فرد دې مطلقي کلی چې منطق ده دا زوجه ده په وجه ده یعنی کدا فرد وی منطق به کا دا تعریفات دلایل ټکی خدا نه ضروري چې کدا فرد نه به نه ټیک کدا شي بلیو پیدا شي بلیو فرد کلی پیدا شي کنه هغه سره ته اصلاح وکي اگر که ترنه بل فرد پیدا شوی نه د الله چې ترنه نه پیدا بیا به کله پیدا کړي ترنه بل فرد نه ستړي مطلقي قانون سوا د منطق نه انګريزي دا نه ساينس تا ساينس ته ساينس مدا لوټي دي خاطي دي شیشه دا تیل دي جاز دا دوی دا دې سره خو دلایل تعریفات نه ټکيږي ساينس تا انګريزي سره خدای نه ټکي انګريزي هو جبه ده HBD دا څه دا چې قانون نه دی انګريزي قانون هم مسائل ته وایي چې هغه سره تعریفات او اصلاح راځي د دلایل انګريزي جبه ده عربي جبه ده دې سره قوانین نه دي دې سره اصلاح نه راځي اصلاح کا راځي په بل علم له سره نه راځي نه په صرف راځي نه په نحو راځي نه په لغت راځي د تعریفات او دلایل اصلاح نه راځي که اصلاح راځي فقط په منطق راځي او جایز چې بل یو پیدا شي امکان شته چې اثر تعریفات او دلایل ټیک شي اگر که ترنه نه پیدا نه ده نو چې ترنه نه پیدا به کله پیدا کړي خو که پیدا ده کې به تاغه وای نو خدا پیدا کړی دا وایو او کتاب بل پیدا کې بیا وای خو پیدا به نه کی حاجی نو چې دا تعریف ته منطق غرض دی منطق دا په پسه بیان چې منطق ته حاجت خوې کنه ځکه چې حاجت تیری به فضل ده نو فضل شو خو تعریف غایا نه بیانای تعریف غایا به پسه بیان چې تا حاجت ورته حاجت منطق ته په دې پنځو مقدماتو موقوف په دې پنځو مقدماتو کې اوله مقدمه تقسیم دی علم تصور ته ذکر چې علم خو تقسیم تصور ته ذکر چې تصور ته ذکر پر وجود خو یې کنه به منطق ته ضرورت ده چې سره تصور ته ذکر پر وجود نه وي فما نفعل بالمنطق نو منطق په موږ څه کوو چې نه تصور ته دنیا کې نه تصدیق نه منطق او تصورات ته ذکر بیان یعنی متصورات مصدقات چې کوم شان متعلق کو تصور دي جنس فصل کلی الی اخره رسم حد الی اخره قضیه کس نکیز قیاس استقرار تمثيل دا ټول مصدقات دي اچوک متصورات دي نو ولا مقدمه تقسیم دی علم تصور ته ذکر چې علم منقسم تصور ته ذکر دا او تصور ته ذکر پر وجود شتا لہذا منطق ته ضرورت شتا ځکه منطق هم باس کې تصور ته ذکر نو ولا مقدمه تقسیم دی علم تصور ته ذکر نو تصور ته ذکر پر وجود شتا او دینه باس منطق کوي تصورات نه کوي تصدیقات نه کوي اینه پنځه وړو مقدمه ته ضرورت وکړه پنځه مقدمه مونږ ویلې دا پنځه وړو مقدمه ثابتې حاجت منطق ته چې مونږ منطق ته ضرورت شته په دې پنځه مقدماتو کې اوله مقدمه تقسیم دی علم تصور تصدیق ته وو تقسیم دی علم تصور ته فرض تعریف دی علم دا ځکه ماتین اول تعریف دی علم وکړه چې ویلا العلم والحاضر عند المدرك دا علم تعریف وکړه بیا علم تقسیمي
تصور تصدیق ته ځکه دا اوله مقدمه وه د دې خبرې چې موږ منطق ته ضرورت ده اوله مقدمه څه وه تقسیم د علم تصور تصدیق ته په تقسیم چونکې فرض تعریف ته نو اول تعریف ته علم کوي په حاضر در مدرک سره بیا یې تقسیم کوي تصور تصدیق ته خو څه په خبره حاجی